السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مینې او د خلوص نه ډک ډک سلامونه دی زموږ په ټولو غیرتمندو پښتنو او په مسافرو ملګرو. د بوساق قلنګۍ هغې کور له روان یو په باران کې تاسو لیدی شئ خټېټ باران وریږي خو وخت قیمتي دی او د یتیم اواز ته د یتیم بچي ته به حق وررسو که باران وي که ګلی وي یو خو به ورله ورکوو د خیره سره دا سوزکې او یو غټ سرپرایز به بل تاسو له درکوو زموږ سره اوسئ. ګرانی دی خو ماته چې اساني دی دا مې د مور جانې دعاګانې دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره اعظم تاسو ورور الیاس سهار د وخت د بوساق قلنګۍ دغه کور نه نیغ بنېغه ملګرو کم چې تیر ورځ کې تاسو پروګرام کتلو نو موږ دغه خور دا وینا وه چې به 1000 روپۍ میاشت کوم پولیسو له روټۍ پخولې د هغې دویم قسط هم تاسو کتلی څه ملګرو د هغې نه بعد پیسې رالیږلي دي. په هغې پروګرام کې ټیکنیکل پرابلم به وجه باندې د کفایت به لیست زموږ نه میس شوی بیا د دویمې کړۍ نه بعد څه ملګرو پیسې رالیږلي دي. دې کور له چې موږ نن څونه خوشحالۍ د مسافرو په هغې مینه محبت د هغوی په تعاون راوړي دي هغه هم ستاسو سره شیر کوو. تاسو لیدی شئ ګاډۍ هم موږ دې کور ته راویستې دی. دې نه علاوه یو غټ سرپرایز به بل هم تاسو له درکوو خو اول چې کوم زموږ سره ټیکنیکل پرابلم په وجه باندې یو غټ لیست د کفایت به زموږ نه میس شوی هغه لیست در سره پړاوو بیا چې نورو کوم ملګرو پیسې رالیږلي هغه در سره هم پړاوو. کفایت به چې کومې پیسې میلاو شوي دي په ریاض سلطانه کې لاس نمبر یې 575 ریال بیا لاس نمبر 947 دی چې هغه 50 ریال ورکړي دي هغه چې خاص کر د دې ماشومانانو دپاره. بیا لاس نمبر 26 27 131 ریال لاس نمبر 730 دی دعا دپاره خصوصي اپیل کړی 224 ریال بیا لاس نمبر سر دی زنګ سره 725 200 ریال. دې ملګرو دا وینا وه 2-3 کسان دي چې څنګه بابا او بی بیماران دي د هغوی د دعا دپاره یې خصوصي اپیل کړی دی. زبیر صاحب د طرف نه 50 ریال اختر علي صاحب د طرف نه 100 ریال چې دوی هم د دعا دپاره اپیل کړی. سید قیوم او د هغه ملګرو د 120 ریال د یو ملګري پکې وایي څنګه بی بیماره ده د هغوی د دعاګانو دپاره اپیل کړی خصوصي. لاس نمبر 391 115 ریال لاس نمبر 652 50 ریال بخشادل صاحب د طرف نه 100 ریال علی ګل صاحب د طرف نه 50 ریال لاس نمبر 997 80 ریال بیا لاس نمبر 614 10 ریال لاس نمبر 906 50 ریال بیا لاس نمبر 10 11 33 ریال دا زمونږ د کفایت به لیست ټوټل 1438 ریال چې دا راغلی دي. بیا زمونږ جاوید صاحب په القسم کې چې کم دغه لیست موږ پړاو کړی خو د پروګرام نه بعد هغه ته علي حیدر صاحب ظاهر شاه صاحب صلاح الدین صاحب امیر علم محمد علم او اجمل صاحب هغوی ته 1000 ریال ورکړي دي چې دا هم زمونږ د طرف نه دې بچیانو ته تاسو رسوئ هغه پیسې هم مونږ دې کور له راوړي دي. ها ملګرو بیا زمونږ عمران بھائی ته چې کومې پیسې میلاو شوي دي عمران بھائی ته په ریاض کې چې بدې کې څنګه واحد گل صاحب دے 60 ریال اور بیا احسن صاحب جو ایک ہمارا بھائی ہے احسن بھائی جو اردو زبان والا ہے اس نے اپنے طرف سے 25 ریال ان بچوں کے لیے بھیجا ہے. اس کا نام احسن ہے وہ ہمارا اردو زبان والا بھائی ہے. سیف الرحمان صاحب کی طرف نہ 15 ریال رحیمداد صاحب کی طرف نہ 10 ریال فرید صاحب کی طرف نہ 5 ریال نوشاد صاحب کی طرف نہ 5 ریال محمد زمان صاحب 10 ریال ذاکر صاحب 10 ریال فضل ربی صاحب 5 ریال محمد افضل صاحب 100 ریال اور لاسٹ نمبر 61 15 دے 90 ریال لاسٹ نمبر ہے 55 36 118 ریال عاشق او داغه ملګرو 150 ریال ذاکر او داغه ملګرو په خپل کې چې کومه چانده کړي دا 582 ریال چې دا پروګرام نه بعد عمران بھائی تاواله شي. بیا زمونږ د جنید عزیر صاحب ته چې کوم یو خوږ ورور حواله کړی اسرار احمد صاحب د طرف نه 100 ریال. حالا کې زمونږ سره سلمان صاحب دی د دوبۍ نه چې لاست نمبر 502 دی 200 درهم ورکړي دي. ښه ملګرو زمونږ سره چې په پاکستان کې کم دغه شوی نو فضلي صوبان صاحب موږ ته 3000 روپۍ رالیږلي وي چې په هغه ټایم باندې زمونږ په رایټینګ کې کمې راغلی و هغه 2000 روپۍ نه وي هغه 3000 وي په هغې موقع موږ 2000 ویلې وي د فضلي صوبان صاحب د دوبۍ نه 3000 روپۍ وي. ناصر صاحب د قطر نه 5000 روپۍ بیا زنګ سر لاست نمبر 79 13 دی د ملیشیا نه 7150 روپۍ محمد علي صاحب د عمان نه 5166 روپۍ بیا یو نامعلوم ملګری دی زمونږ د فارن نه رالیږلي دي 2750 ریال. او بیا زمونږ یو خوږ ورور دی په ریاض کې نور زمین صاحب د طرف نه 50 رامغني صاحب د طرف نه 50 ګل زمین صاحب د طرف نه 50 او ګل روب صاحب د طرف نه 100 ریال چې ټوټل د دوی 10150 روپۍ دا بیا موږ ته د پروګرام نه بعد هم د دوی راغلي دي. بیا زموږ سره چې زنګ د ابرار بھائی کم لیسټ د جدې نه نو په هغې کې زموږ سره حاجي بادر صاحب د جدې نه چې هغه هم 50 ریال د دې کور دپاره رالیږلي دي. ښه ملګرو د دې پروګرام د دویمې کړۍ نه بعد زموږ یو خوږ زموږ یو دروند ملګری دی فضل ربي صاحب د برمنګم نه چې هغه د کور دپاره پیسې رالیږلي 1,28,066 روپۍ چې هغه زما د طرف نه څونه ښایسته غوا کېږي نو هغه دوی ته ویې واخلئ
او موږ چې کوم تاسو ته ویلو چې موږ به تاسو ته پروګرام کې یو بل هم غټ سرپرایز درکو نو تاسو دا غواړئ دی شئ چې دا موږ دوی ته داسې غوا راویستل الحمدلله چې دوی به د دې نه ځان له 4-6 روپۍ خرڅوي. یو طرف ته به د دوی دا سوزکې دی انشاءالله چې دا به دوی ته مزدوري کوي، بل طرف ته به دوی ځان ته دا پی خرڅوي او د دوی د کور دا ژوند به انشاءالله ډېر زیات د سهولت سره کېږي. او د دې کور چې دا څومره الحمدلله ملګرو ډونیشن کړی دی نو د هغې ټوټل پیسې نه تقریبا زموږ سره په هغې ورځ باندې زموږ تاسو سره پروګرام شیر کړی و 5,01,000 د هغې نه بعد 1,28,000 یو او د کفایت بایله لیسټ هم زموږ سره راغلی دی. هغه پیسې موږ د دې ټولو سره راویستې دي چې په دې کې موږ دوی ته سوزکې راویستې دي، دا غوا مو ته راویستې ده، باقي چې کومې پیسې دي انشاءالله تعالی هغه به دوی ته حواله کوو. او زنګ سره زموږ دا خور هم ولاړه ده، د دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو، د دوی دا سوزکې به ډریور ته حواله کوي انشاءالله، دوی له پې حلاله مزدوري کوي. او زموږ هغه کم بچې چې د سکول نه به پاتې کېدو او د هغوی دا دغه که د زندګي داسې وي نو ډېر زیات دی چې هغه به سکول پرېږدي او دې خویندو له به مزدوري کوي، ځکه چې د 9 خویندو یو ورور هغه هم په 9 کې سبق ویله، د مزدورۍ جوګه خو نه دی، خو کله هم چې بچې یتیم شي په معاشره کې نو هغه سره بیا یوه لار وي چې هغه بیا سکول پرېږدي. خو الحمدلله د اخلاص اداره جم دی دا زموږ غیرتمند پښتانه رونه جم دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې، او د یتیم اواز چې ورته موږ کله هم کړی دی نو هغوی د یتیم سره د خپلو بچو د رزق نه هغه خپلې خوشحالۍ شریکې کړي دي او هغې کورونو له یې رڼاګانې ورکړي دي. الله تعالی دې زموږ د مسافرو په ژوند کې تل عمر داسې رڼاګانې او خوشحالۍ لري. د خپلې خور نه به یو څو تپوسونه کوو، دا وخت کې زموږ سره ولاړه ده. ښه ملګرو دا وخت کې زموږ سره ماښام په 9 بجې دي او زموږ دا خور اوس دا وخت چې رالو دا دی تاسو لیدی شئ تنور کې اوس هم لوګې خېجې چې هغې پولیس والو له یې روټۍ پخولې او 2 ماشومانانو روټۍ ویوړې لاړه. په دې باران کې هم د خبرې مقصد دا و چې دوی ته څومره تکلیف و نو ماشومانانو روټۍ ویوړې او زموږ سره د تنور په غاړه زموږ د مور په دې ولاړه ده چې د دې نه به دا تپوس به هم کوو او په دې باندې به انشاءالله دا روټۍ بندو دا به نورې په 1000 روپۍ چې کم دوی به روټۍ پخولې دا به نه پخوي. خورئ تاسو له خو الحمدلله غوا هم راغله او سوزکې هم درله هم راویستې دي، څونه کپړې پیزار ستاسو چې څه ضرورت وي انشاءالله څه پیسې چې ستاسو زنګ سره پاتې دي هغه به ته نغدې هم درکوو. کومو خلکو چې دا پیسې را لېږلي دي هغې خلکو ته دې څه وینا ده او څونه دعاګانو کې به دې یاد تر کم حده به دې یاد الله پاک دې خوشحاله کړي، خدای دې دړه جتونه سر کړي، خدای دې خپلو بچو له او خپلو تورسرو له او خپلو دغو له روغ رمټ د خیره راولي، په خوشحالو سره دې خدای راولي. خدای دې د دې مسخطونه ورکړي، الله دې دړه جتونه سر کړي او خدای دې ورځ په قیامت خوشحاله لري. خدای پاک دې د دې ډېر ډېرې وزونه ورکړي، الله دې خپلو پلرونو له خپلو میندو له خپلو بچو له خپلو تورسرو له د خوشحالو سره ولي. خدای دې کامیاب کړي، الله پاک دې له دې ډېرې ترقۍ ورکړي. ښه خورئ په دې کې په دې پروګرام کې ډېرو ملګرو مسافرو دعاګانو دپاره اپیل کړی د چا مور نه جوړه ده، د چا پلار دی، د چا د بچو بیماریانې دي، بیا خاص کر کنګو ګورو نو په سعودي عرب داسې مختلف ملکونو کې زموږ مسافر په جیلونو کې دي، د کار روزګارو مسله ده، خلکو له د دنیا قرضې کړي ویزې اخیستې دي او ژوند یې داسې په سخته سره دی چې هغوی هغه خپل ځان هم نشي رسولی. هغه خلکو د دعا دپاره خصوصي اپیل کړی وای د داسې خلکو دعاګانې قبلېږي، هغه خلک به په دعا کې یاد الله دې خدای پاک دې چې د دوی په اړه څه ارمانونه دي هغه دې خدای سر کړي. الله دې د خوشحالو څخه خپلو کورونو ته بچو له میندو له خپلو تورسرو له راولي. خدای پاک دې خوشحاله لري، د چا د مور پلار د چا الواد د چا هغه خدای دې له دې صحتونه ورکړي، الله دې ورته خوشحاله لري، الله پاک دې کامیاب کړي، خدای دې دړه جتونه سر کړي. ښه خورئ یو اخرنی دغه مې بل دی چې کم سوزکې چې موږ تاسو له راویستی دی هغه به انشاءالله تعالی موږ ستاسو سره خو خبرې شوي هم دی او دا به هغې ډریور ته حواله کوي انشاءالله تاسو له بلس 15,000 روپۍ 20,000 روپۍ میاشت ګټي غوا نه به ځان له پی خرڅوي انشاءالله کم چې عام خلک زندګي تېروي هغسې خلکو په شان ژوند به تېروئ، ستاسو کور له به آمدن نه ځي، ستاسو د جامې د پایزار ستا د بچو د سکول دا تکلیف به تاسو ته نه وي. خو یوه خبره را سره مسافرو ډېره په سختۍ سره کړې ده چې دا مور به نورې دا ډوډۍ نه پخوي، دا سخته لاره به نه وي. نو د دې یوې خبرې به هغې مسافر چې کم په تمه دي هغوی له به څه جواب ورکوي؟ دا خو ما د مجبورۍ او د غریبۍ نه پخوله او بس د نن نه بعد بیا له نه پخوو. ښه ملګرو دا پروګرام د یتیم اواز د بوساق قلنګۍ درېیمه کړی څنګه چې موږ تاسو ته ویلي وو انشاءالله چې د اخلاص به چې کم د یتیم اواز تاسو ته وړاندې کوي نو هر هغه یتیم اواز چې کم تاسو ته موږ تر اوسه پورې وړاندې کړی دی نو مسافرو زموږ غیرتمندو پښتنو زموږ غیرتمندو پاکستانیانو د هغوی سره خپلې ډېرې خوشحالۍ شریکې کړي دي او د هغې کور ژوند د هغې کور حالات د هغې بچیانو په مخ باندې خوشحالیانې راغلي دي. الله تعالی دې ستاسو په ژوند کې هم داسې بدلاو راولي د خوشحالو لکه څنګه چې نن په دې کور راغلی دی. تاسو لیدی شئ په دې سخته لار باندې په دې باران کې د اخلاص ټیم زموږ سره حمیدالله روري دی، زموږ سره لال باچا صاحب دی، په دې کې عمر حیات بھائی دی زموږ سره ټول عمر د کیمرې په شای تاسو وینئ او زموږ افضل مشال صاحب دی د اخلاص کارکون دی د توتکان سیمې نه. نو په دې سخته لار باندې دوی په دې باران کې هم خپل میشن خپل ټاسک خپل
کار خپل د یتیم اواز نه دی ودرولی نه به ودرېږي که چېرې تاسو د اخلاص اواز جوړ شوی تاسو د اخلاص سره ودرېدئ نو که باران وي که ګلی وي که طوفان وي که یخني وي او که ګرمي وي موږ به د یتیم اواز تاسو ته وړاندې کوو موږ به هر د یتیم اواز ته ځان رسوو موږ به یتیمانانو له ځان رسوو هغې خویندو له به ځان رسوو کم چې مستحق دی ستاسو د اخلاص نو تاسو هم جوړه شئ د اخلاص اواز او موږ به انشاءالله ولاړ یو په هر میدان په هر ځای کې د خپل ځان ډېر خیال ساتئ او د اخلاص پوره ټیم نه ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سترګې مو د زړه